السلام علیکم د سوات نیوز منورو کتونکو زه یم ستاسو کوربه آباد خان قدرمندو کتونکو په نننۍ خپرونه کې را سره ناست دی جناب واجد صاحب او د هغو د ټیم ممبر هغو کوم شو ارینج کړله د هغوی په حواله سره به سره هغو خبرې کوي. السلام علیکم واجد. جی وعلیکم السلام. واجد صاحب د ټولو نه مخکې خو د مینوالو سره خپل تعلق وکړي. دوستانو زما نوم واجد علي دی. بیسیکلی زما تعلق د اوډیګرام سره دی. ایز ا پروفیشنل کمپیر هم کار کوم او د ژوندون ایونټ منیجمنټ کې ایز ا منیجینګ ډایرکټر کار کوم لګیا یو. را روان چې دی نو زموږ پروګرام دی هغې حوالې سره به خبرې اترې کوو. جی جی واجد صاحب تاسو کوم ایونټس ارینج کړلی کوم شو ارینج کړلی د هغې نوم څه دی؟ د هغې نوم دی چې د ژوندون ایونټ منیجمنټ د طرفه کومه شو چې ارینج شوي دی د هغې نوم دی د اختر د خوشحالو. اختر د خوشحالو. اختر د خوشحالو تاسو کوم ایونټس ارینج کړل او دا تاسو په کومه ورځ باندې ارینج کړل د مینوالو سره هم د خپل ورځو دا به کېږي چې د اختر په دویمه ورځ باندې او په دریمه ورځ باندې. اختر په دویمه او په دریمه ورځ باندې. مشهور پکې تاسو څوک راغوښتي دي کوم مشهور فنکاران دي لکه زموږ سره مشهور لکه موږ وایو کران خان داسې نور ډېر مشهور آباد خان که موږ وګورو نو د پښتو په ثقافت کې که فرض کړه په سینګرانو کې موږ وګورو نو داسې ډېر سینګران چې دی هغه خپل یو نوم لري. نو دغه شان په دې سینګرانو کې د پښتو په سینګرانو کې د پښتو په سندرغاړو کې چې دی زموږ عرفان کمال څنګه چې یو ښه سندرغاړی دی او ډېرې ګانې د هغه مشهورې دي. په هغې کې اورګانه نیمه زه به تاسو ته ووایم چې یاره مینه زوروره ده داسې یوه سندره هغه ویلې دی وګوره دب دب زما داسې یوه سندره هغه ویلې ده. نو عرفان کمال به سوات ته راځي او انشاءالله د مینهوالو سره به ملاقات کوي باقاعده. او د هغوی سره سره که موږ وګورو د ای بي ټي خیبر یو ښه ربابي هم دی او هغې سره سره هغه سندرې هم وایي. نو نوم یې دی شاهد ملک. فرض کړه موږ وګورو د سټوډنټس کوم ډېر نن سبا کوم وګورو ډېر فیورټ ډېر زیات خوښوي سټوډنټس لیول باندې چې موږ وګورو نو ډېر زیات شاهد ملک چې د هغه ډېر زیات خوښوي. نو زه د هغو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې سوات ته یې ټایم راکړو. نو دغه دوه درې کسان چې زموږ سره دي نو دا یو ښه سندرغاړي دي. جی په فیمیل شاعرانو کې ستاسو سره څوک دی او داسې د سوات نوم پکې څوک اخیستی دی که نه دي؟ سوات کې هم ډېر ښه سندرغاړي پاتې کېږي. اصل کې موږ د ټولو نه اولین بنیادي شی چې دی آباد خان زموږ مقصد صرف دا دی چې یاره موږ د سوات کوم ټیلنټ چې دی دا مخکې راوباسو. مخې ته راوړو. ټیک ده جي ځکه چې بلکل که موږ وګورو که نه که ښایست دی د سوات ښه برابر دی ښه ټیک دی که اواز دی هغه هم ټیک دی خو د هغو سره صرف پلیټفارم نشته سپورټ کولو والا څوک نشته. نو نن که زه راوته یم یا زما ملګری د اعتزاز خان دی ایز ا چیف ایگزیکټیو افیسر په ایونټ منیجمنټ کې کار کوي په ژوندون کې. نو دغه شان چې دی موږ دی او موږ دا قدم د دې لپاره ایښودی چې یاره د سوات څومره هم ټیلنټ دی څومره هم صلاحیت دی هغه موږ راوباسو او مخکې کړو. ځکه که موږ د پېښور نه سندرغاړی راغواړو یا د اسلام آباد د سندرغاړی راغواړو د هغو ته باقاعده موږ د دې پیمنټ کوو هغو ته باقاعده چې دی نو د دې ادا کېږي پیسې ورته ورکولی کېږي. نو موږ وویل چې یاره که فرض کړه د سوات دا ټیلنټ داسې راوځي د سوات دا صلاحیت داسې مخکې ته راوځي او د هغې خلکو په ځای باندې پېښور کې هم زموږ د سوات والا نوم یادېږي یا په اسلام آباد کې هم زموږ د سوات والا نوم یادېږي دا زموږ د سوات لپاره د فخر خبره ده. یو اعزاز دی. جی بالکل. د سوات نوم پکې داسې کم سندرغاړی یا سندرغاړي د شو ته تاسو انوایټ کړي ده؟ داسې خو ډېر دي خو زه به صرف یو دوه درې کسان تاسو ته ووایم په فیمیل کې چې زموږ سره سوني خان یو ښه سندرغاړې ده د پښتو ثقافت باندې یو ښه سندرې ویل لګیا ده. د هغې سره سره چې دی کشماله سواتي په نوم باندې ده نوې راوتې ده. خو دا ده چې اواز یې ښه دی صلاحیت پکې شته ټیلنټ پکې شته نو موږ دا وایو چې هغه صلاحیت مخې ته راشي. بالکل چې واقعي خبره تاسو پېښور نه چې بل یو سندرغاړي زموږ سره پرون کانټیکټ وکړو چې تاسو په خپله یې راسره کانټیکټ وکړو چې ستاسو شو ده مو وتې چې بالکل زموږ شو ده ویل چې زه سوات ته درتله غواړم نو هغه رڼا خان په نوم باندې ده ډېر یو ښه سندرغاړي ده یو ښه سندرې ویل لګیا ده. نو رڼا خان په نوم باندې هم زموږ سره یو فیمیل چې ده به راځي سوات ته. واجد بھائی که دا ووایم چې په فرسټ ټایم دا چې په ایونټ کې داسې د سوات نه پکې څوک انوایټ شو داسې په خصوصي توګه نو څه وجه کېدای شي په سوات نه څوک داسې نه انوایټ کېږي او تاسو کومه سندرغاړی سوني تاسو انوایټ کړه؟ اصل کې چې ما خو تاسو ته ووایي که نه چې زموږ مقصد د دې شو دا شوګانې دا به کېږي. بالکل جی د دې دا مقصد نه دی چې یاره بس شو دې وشي او موږ دې پروګرام وکړو. د دې صرف مقصد دا دی چې د سوات صلاحیت د سوات ټیلنټ چې دی هغه موږ مخکې راولو. موږ صرف په دې مقصد راوتي یو. جی بالکل. واجد صاحب د مینوالو سره دا هم شریکه کوي چې د ټیکټ طریقه به څه طریقه کار به خلک کوم مینوال چې یا د شو دپاره راځي زموږ د دې سندرغاړو لیدو دپاره راځي د هغو سره د میلاویدو دپاره راځي ټیکټ په څه طریقه کوي؟ ټیکټ په آباد خان په ایټ ټایم باندې هم میلاویږي که فرض یو سړی د لرې نه راځي نو هغه به باقاعده حدودي حال کې زموږ
پروګرام دی حدود یا حال مخې ته به خپل یو کیبینټ زمونږ ناسي زمونږ یو ټیم ناسي هغه به باقاعده ایټ ټایم چې دی هم به ټیکټ هلته میلاویږي او په مختلفو ځایونو کې چې دی موږ ټیکټس به کیدو نو هغې کې به په پلیکسونو کې باقاعده زمونږ نمبر ورکړی شوی دی او د سوات نیوز ډاټ کام په سکرین باندې به موږ خپل نمبر ورکړو د ټیکټ حوالې سره چې دی زمونږ 300 روپۍ ټیکټ دی ډېر یو نارمل ټیکټ موږ ښودی دی او دا به باقاعده هغو ته موږ ځای ځایګۍ ښایو ټیکټ به ورته میلاویږي بالکل چې ستاسو دا راته ووایه چې ستاسو د دې سرګرمۍ بنیادي مقصد څه کیدی شي؟ سرګرمیانې موږ صرف دا وګورو چې سرګرمیانې په کار هم ده چې وشي ځکه چې یو خو په دې کې هغه ټیلنټ راوځي دویمه خبر دا ده چې یاره زموږ سوات باندې چې کوم حالات تېر شوي دي هغه د چا نه پټ نه دي هغه تاسو په خپله باندې پته ده چې یاره ډېر یو بد حالات په موږ باندې راغلي وو نو موږ دا غواړو چې یاره دنیا ته دا پیغام ورسي دنیا ته دا پیغام ورسي چې یاره سوات کې امن شته او امن به وي انشاءالله نو زه د خپل د ټولو نه اول خو زه د خپل ډسټرکټ ګورنمنټ زه د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوم د اے سی صاحب د هغوی سره ډي سی صاحب د هغوی سره نور زمونږ بارشاه صاحب ملګري دي زمونږ اے ډي سی صاحب څومره هم ډسټرکټ ګورنمنټ دي زه د هغو انتهایي شکریه ادا کوم چې ډېر په لږ ټایم کې هغو موږ ته NOC راکړه او زموږ سره ډېر تعاون وکړو زه د هغو سپیشلي د هغو د طرفه به ستاسو سره پروټوکول وي بالکل چې څومره چې زموږ تمه ده څومره چې زموږ امید دی نو شاپه زموږ سره هغوی ولاړ انشاءالله څومره هم سکیورټي ده هغه به موږ ته راکوي او انشاءالله به بھرپور سپورټ کوي مینوالو ته په اخره کې د خپل ټیم د اړخه تاسو دواړه کم پیغام لرئ هغه ورسره شریک کړئ زه خو دا غواړم چې یاره زما سره پخوا کې اعتزاز خان هغه هم یو ښه پروفیشنل کمپیر دی او یو ښه سندرغاړی به هم دی هغې سره د خبرو کمی د هغه سره نشته او د ژوندون ایونټ منیجمنټ CEO چیف ایگزیکټیو افیسر هم دی زه یم چې دا پیغام دی په خپله باندې ورکړي نو دا به ډېره بهتره وي ډېره مننه عباد صاحب اول خو د سوات نیوز ډاټ کام قربان برها مننه چې موږ یې دومره مقرره کړه او د دې سره څنګه واجد صاحب پر ټول پروګرام فارمټ باره کې هر څه وویل مقصد زموږ هم دغه دی چې یاره زموږ چې کوم د سوات دلته چې کوم ټیلنټ دی که خو هغه په سنګینګ کې دی که هغه په ایکټینګ کې دی که هغه په رایټینګ کې دی که په هر صورت کې دی دا مونږ چې دی هغه خلکو ته وښیو ما په خپله باندې واجد صاحب ته پته ده ما 10 کاله په کراچۍ باندې سټیج کړی دی د ماډلینګ نه مې آغاز کړی و او بیا د هغې نه بعد لکه تھیټره پورې زه په هغې کې لاړم مختلف ټي وي پروګرامز مې هم کړي هوسټ مې هم کړی ایکټینګ مې هم کړی او سنګینګ جو شوقیه هلکه پورکه زما مقصد دی زموږ چې څه زده دي دلته چې کوم شوقیان دي چې هغه شوق لري اوس په دې کې مونږ یو فیشن شو ایډ کړې ده او هغه فیشن شو په زیره مونږ دا غواړو چې زموږ سوات چې کوم زلمي دي د دې چې کوم فټنس دی چې کوم لوک دی لکه دا ښه ماډل دی او دې د ماډلینګ کې خپل ډېر ښه کیریر جوړولی شي مطلب یو قسمه نه ټیلنټ مخې ته راوړي دغه اصل مقصد هم دغه دی واجد صاحب څنګه رسولي خان حواله وکړه زموږ دپاره اول خبره دا ده چې زموږ دپاره که هغه مسکان ده که هغه سوني ده که کشماره ده که هغه زموږ د سوات هره سینګره ده زموږ د سوات هره پرفارمنس څومره چې دلته کې دي موږ د هغو قدر کوو کوشش دا کوو چې موږ په هر څه کې خودکفیل شو د بهر نه ټیک ته یو 2-3 میلمانه به راغواړو خو نه چې زموږ سوات کتونکي چې وي چې دوی ته خپل خلک چې وي چې دا په نظر باندې راشي نو کوشش خو دغه ده یو ځلې بیا هم دغه پیغام چې هغه زموږ هغه ملګري هغه خواهشمند چې هغه زموږ سره په دې پروګرام کې پارټیسپیټ کول غواړي زموږ سره په دې کې شرکت کول غواړي نو زموږ چې کومې نمبر دي هغه د سوات نیوز ډاټ کام په ذریعه باندې به هم هغوی ویني نور هم په مختلف دغه سره به موږ دا وایو چې هغه باید زموږ سره رابطه وکړي نو موږ په خپل فیشن شو کې هغه کسان چې دي هغه ځان سره واخلو نو بیا په داخل په دویمه درېیمه ورځ به هغه باقاعده په ریپ باندې واک وکړي او راووځي او زموږ د سوات کتونکي ویل چې واقعي زموږ په سوات کې څومره ښه ټیلنټ ده په دې کې څومره ښه پروګرامونه لري چې کوشش مو دغه دی یو ځلې بیا عباد صاحب ستاسو او ستاسو د سوات نیوز ډاټ کام قربان برها مننه ډېره مننه جي ډېره مننه جي قدرمنو کتونکو دا زموږ سره واجد صاحب او اعتزاز صاحب د هغو پیغام تاسو واورېدو کوم چې د اختر په دویمه او په درېیمه ورځ کومه شو هغو ارینج کړې ده د سوات د نوي ټیلنټ د مخکې راوستو لپاره او د یو قسمه یو انجوایمنټ لپاره په اخترونو کې خلک یو قسمه یو سیټ ته بل سیټ ته ټور ارینج کوي د ټور په ځای هغه د یو ښه یو پلیټفارم راکړلی او خپل خامخا په دې کې شرکت وکړي او د داسې قسمه شوګانو نه خوندونه واخلي د خپل لایف انجوای کوي په ننني پروګرام کې خپل قربا آباد خان له اجازت ورکوي د الله په امان